أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. دا سورة قاف اب ترتیب نزولی کی دا 34 نمبر سورت، بترتیب مصحفی کی دا 50 نمبر دی. د مخکینی صورت د سورۃ الحجرات سره مناسبت دا ده چې په مخکینی صورت کې د معاشري د روغ ساتلو د پاره او خلک اتفاق او اتحاد ساتلو د پاره اصول او آداب ذکر شو. نو کوم خلک چې د آداب مخالفت کوي او سرکشي کوي د هغې د پاره په دې صورت کې د آخرت یره ورکړل کېږي چې تاسو په دې آخرت کې په دې عذابونو کې بخته کېږئ. بیا نو ګویا چې مخکینی آداب او اصول د عملي کولو لپاره د آخرت یره ذکر کېږي. د دې صورت مرکزی عنوان هم دغه دی چې قیامت ثابتول، چې دوباره ژوندون شته دی، قیامت به راځي، او دغه مضمون په دلایلو سره بیا ثابتول دي. په دغه مضمون چې کوم اعتراضات د هغې جوابونه دي. نو الله تعالی فرمایي قاف، الله پوهیږي په معنا د حروفو باندې، والقرآن المجید، قسم مې دی په دې قرآن باندې چې د لوی والا دی. بل عجیبو، بلکې دا خلک تعجب کوي، ان جاءهم منذر منهم، چې راغلی دوی ته یو یره ورکوونکی چې د دوی نه دی. کافران په دې خبره باندې تعجب کوي چې دوی ته یو انسان راغلی دی او دوی د الله تعالی د عذابونو نه یاري وغیره، دوی په شان کې انسان دی بل څوک نه دی. فقال الکافرون، وای کافران هذا شیء عجیب، دا خبره ناشنا ده چې پیغمبر دی انسان شي او زمونږ د قبیلې د خاندان سړی دی شي، ولدان شي کېدی. نو په دې خبره باندې کافران تعجب کوي او دوی وایي چې اذا متنا، هر کله چې موږ مړ شو، وکنا ترابا، امنګ شو خاوري، ذلك رجع بعید، دغه را واپس ډېره لرې ده. دا خلا دا ترقی ده د کافرانو په اخلاقی کې چې باور سره کې وایي چې موږ دې خبر ته حیران یو چې انسان څنګه پیغمبر کیږي. نو متعبر شه په حیرانتیا سره چې ګویا د پیغمبر اسلام ته موږ په دې وجه حیران یو چې دا انسان دی، نو بیا څنګه پیغمبر شوی دی؟ فرشته خو نه ده. به دغه نو وروسته بس لږ خبر خواږه شي، نو د قیامت نه بس منکر شي چې خلک مړه کېدل او خاورې کېدل او بیا راژوندي کېدل، دا خدا قلم ډېره لري خبره ده. نو دا دوی اعتراضونه شو. یو اعتراض دا دی چې انسان پیغمبر جوړېدی نه شي، او دغه نه تعبیر په حیرانتیا سره وکړي چې ګویا مهذب الفاظ استعمال کړي. او دویم پر بیا چې د کومې خبرې کوي نو هغه خبرې ولا کار نه لري دي. دا وایي چې خلک به دوباره ژوندي کېږي، نو دا خدا کار نه لري. دا ځکه چې خلک خاورې چې بیا څنګه ژوندي کېږي، دا خو ډېره لري دا خبره. په دې ځکه کې د دوی چې کوم دوباره ژوندون باندې کوم اعتراض کوي، نو اعتراض لپاره به دلایل دي ویل چې ګوره کوم انسان چې مړ شي دا خاورې شي، او چې کله خاورې شي نو خاورې بیا اوبه ویسي، یو ځای کې پرته بل ځای کې پرته په یو ځای باندې خو پاتې کېږي نه. دغه شان انسان دغه ځناور وخوړ، حیوانات وخوړو، حیوانات عظیمه کو، هغه ځای په ځای باندې بیا وغورځاو، اوبه وی ور ریزار یې کو، هغه بیا لاړ دغه نه سره جوړ شو، بوټو ته منتقل شو. اوس دا به څنګه غونډي کې بیرته دا خو کې دی ویل نشي. نو دې ځکه کې الله تعالی دغه سوال جواب کوي چې اصل کې دا دوباره ژوندل باندې کافرانو کوم اعتراض او دغه جواب دی. الله تعالی وایي قد علمنا، یقینا من پیژنو، ما هغه ستنقص الارض، چې راکمایي زمکه د منهم د خلقونه. څه مطلب؟ انسان چې کله مړ شي زمکه صدر کمانی خوري د وجود خاورې کیږي او خوري او کمایي، او دغه ټول اجزا ولا من پیژنو چې دغه اجزا د انسان د زمکه وړل دغه ځکه پراته دي. خلاصه د خبرې دا ده چې د الله تعالی علم او قدرت په انسان په علم باندې قدرت باندې قیاس کول نه دی پکار، چې انسان یې نشي کولای نو کوي الله یې نشي کولای. دغه خبره نه ده، بلکې انسان چې کله خاورې کیږي د خاورې کې دغه کوم اجزا چې خاورې کیږي زمکه دي خوري، د الله تعالی مخ کې نه معلومه چې دا اجزا د زمکه خوري، دې ځګن کې په پراته بیا او دې ځګن ته برسيږي بیرته. نو الله ته معلومه ده، الله د علم نه بار کیږي، د علم نه بار د چا د علم نه بار د انسان د علم نه بار د انسان د وسینه ده. نو لہذا الله تعالی دغه جواب وکړي چې تاسو دغه خبره نه دلیل جوړوي، په ځان باندې الله قیاس کوي، نو دې سم کوي. کوم اجزا د انسان بدن نه خاورې کیږي د الله ته معلوم دي. وعندنا کتاب حفیظ، او زمون سره یو کتاب دی محفوظ یا حفاظت کولو والا. دا ترقی د کلام کی چې یوازې وس نه چې کنه وس انسان خاورې شو او د بدن خاورو خور نه موږ ته معلوم دي، نه د وس نه نو، بلکې زمون سره یو کتاب دی هغه د لوح محفوظ وای. پاغه لوح محفوظ کې د مخ کې نه لیکتي موجود دي چې دا انسان به مړ کیږي، دغه ځکه به خخیږي، بیا به خاورې کیږي، دغه ځکه نه به خاورې وخوري، دومره اجزا به خاورې وخوري، هغه ځکه نه به دې ځکه ته ورسیږي ته پراته دا د مخ کې نه چې د خاورې شوی نه نه الله ته معلومه چې دې سبا کیږي،
او پورا علم سره شته په کتاب کې موجود. نو لہذا د الله تعالی علم او قدرت د انسان د علم او قدرت شان د کې نه دی، نو جن دی اعتراض د کافرانو په خپل ختم شو. الله بل کذبوا بالحق، بلکې دوی نسبت کوي حق تر دروغ نسبت کوي حق څه شي دی؟ قران حق دی، د نبی رسول الله پیغمبري حق ده. په دې قران او حدیثو کې چې کوم مضمونونه راغلي جګړه دوباره ژوندون دي کې بل مضمون دي، ټول مضمونونه حق. کافرانو دا ټول دروغ وي. نو دا هم ترقی شو د کافرانو په کلام کې، کافرانو متعلق دغه په صفاتو کې ترقی شو. ترقی رسید چې اول سر کې دوی ویل چې من حیران یو، نو کاری غلطو خو تعجب خودي تعبیر ته په حیرانتیا سره کوي چې خبره منه مخو حیران مترسنګ چل بو شي دا منه دوب کنه دا. او بیا ورسته چې دی وی خبره نه انکار وکړي چې یاره دوباره ژوندون ته ناشنا ښکاری کې دا نشي کېدی، دا خبره به غلطه ده. اوس دې څنګه د خبره کلام کې ترقی د اصلي خبره ده چې د اسلام یو خبره هم نه مني، ټول نه مني، په ټولو باندې ټولو نه نفرت دي. خو اس یو ور اخري د اعتبار د پاره چې موږ دین دشمنان نه یو، موږ خلک لکه د کافرانو موجوده اعتراضات وکړه په اسلام باندې، یا د ملحدین اعتراضات وکړه. دوی د اصل کې د اسلام دشمنان دي، د دین دشمنان دي. خو کله مولا ټارګټ کی، کله یو حکم ټارګټ کی، کله بل ټارګټ کی، د سینه د چې د خاص دشمنان دي. دوی د غون مذهب د غون دین دشمنان دي، خو د ښکارا صراحتا نه وي چې د غون دشمنان دي. نو به یو جز باندې زې په زې باندې اعتراضات شروع کی. دغه سي حال کافرانو بارک الله تعالی وجه بل کذبوا بالحق، بلکې دوی دروغ غني حق لره چې کوم خبره حق دوی دروغ غني او دروغ ثابتول غواړي. خدا نوري اس چلونه دي. لما جاءهم هر کله جراغ دوی ته حق فهم في امر مريج، دوی په یو کار مختلف کړي یا یو دوی په خبره مختلفه کړي. مریج ګډ ورته ویل کېږي، مختلف ته ویل کېږي، مخلوط شته ویل کېږي. خلاصه د خبرې دا د کافرانو دعوی چې دي دعوی ګډي وډي دي، خبرې ګډي وډي، څنګه ګډي وډي دي. دلایل شروع کې نو کله وایي چې نبی رسول الله په دې وجه نه مانم چې د انسان د انسان نه وي. بیا چې لږ وخت تیر شي او ته دا ثابتول غواړي چې را کله نبی رسول الله باندې د اعتراض د انسان د مخ دومره په لکونو پیغمبران چې ترشید ټول انسانانو هغه باره کې سخیال. او تاسو خو ابراهیم علیه السلام مری مشرکان ابراهیم علیه السلام مانو قریش خپل نکی ورته وایو، تاسو خو ابراهیم علیه السلام مری هغه باره کې سخیال د انسان وکنو. دوی د خبره ګډه وډه چې دغه ځکه نو بیا وای نه دغه وجه باندې انکار نه کوو، بلکې دا جادوګر دی په دې وجه نه مونږ باقي اوس دلایل شروع کې جادو اصول خود سي دي اوس جادو خود سي کې دی نشي باقي کې ملامت کې نو بیا وای نه په دې وجه باندې نو بلکې دالي ونه دی په دې وجه نه مونږ هغه کې چې ملامت کې لونتو اثار خود سي دا خروق قیمتي سړی دی خود سي نه بیا وای نه په دې وجه نه مونږ دا شاعر دی او رسبري طریقه باندې یو ګډ وډ موضوعات لري یو خبره د سره کوي نو مختلفه خبرې در دروغجن د کینګر کس علامه چې په خبره باندې ودرېږي نه یو باندې براټي چې باقي جواب وکړي هغه نه وړي بری خبره ته هغه نه وړي بری خبره ته په یو خبره چې نه ودرېږي دا باطل پرستی علامات نو دوی په یو خبره ګډه وډه کړي او د امر نه مراد دین واغسته شنو بیا به معنا دا چې دوی په یو دین ګډ وډ کړي یعنی مشرکانه دین کې پرات طریقه د ستوري عبادت کړه د بوتانو کړه د نور کړه د یو څه کړه د بل څه تدبیر دین هم ګډ وډ دی قابل اعتماد نه دی. افلم ينظروا آیا دوی نه ګوري ال السماء اسمان دا دلایل عقلیه دي د 11 نمبر آیت پورې دلایل عقلیه علویه هغه عقلی دلایل چې د اسمان سره تعلق دي د بر نظام سره تعلق هغه ذکر کیږي په دې خبره باندې الله تعالی د دومره لوی قدرتونو مالک دی چې بزان باندې مقیاس کوي او دومره لوی قدرتونو لري چې دوباره ژوندون خلاصه کوي چې د دین غړ کارونه کړي دوی کولی شي دوباره ژوندون بغیر ډېر کمزوري معمولی شی دی نو وای آیا دوی نه ګوري ال السماء اسمان طرف فوقهم جردوی د پاسه نه دی کیف بنینا حسرنګ جوړ کړی د موږ د اسمان لره وزیناها او موږ خسته کړل د اسمان لره پستور باندې وما لها من فروج او نشتره په دې اسمان کې هیڅ قسم چاودونه دومره لوی اسمان او د کوم زمانه نه موجود د قیامت پورې وي خو د دومره لوی اسمان کې معمولی غونډه کې چاودونه هم دروسه پورې نه دي شوي او نشته پکې دا د الله د کامل قدرت علامه ده او که انسان ډیر تکړه شي او چتم جوړ کړي او کچې کورم جوړ کړي زرخه کمزوري په ثابت شي اګه په ټیم کې روغ نه روسه په کار شي خو اسمان د کوم زمانه نه جوړ دی او د کوم وخت پورې به یو څومره لوی اسمان دی و دغه یو زره عیب یا چاودل یا سورې په کېشته دی نه د وسپوري نو بیا دا دومره لوی قدرتونو مالک هغه یو کچې انسان په دوباره ځل باندې ژوند کول دا به سختکاری والارض وزمکه مدد نه هم غوړولې ده والقینا من خودری دی فيها بدیګ رواسی غرونا وانبتنا امن رازغونو فيها بلزمکی من كل زوج بهیج
هر قسم جوړې د بوټو تازه او د هم د انسان د وسنه بار خبر د انساني خو نشي کولای نو چې الله تعالی علم او قدرت بزان باندې قیاس کوي نو د انسان نشي کولای بیا دې څه خیال لې نو تبلان خبره بقایل کې الله تعالی قدرتونه ډیر لوی دي د انسان شانته کې نه دي خاطر د انسان شانته کې نه دي نو ځکه موږ وایو چې دوباره انسان ژوند کوي شي تفسیرا د دلایل او ذکر او نصيحت لكل عبد منيب د هر هغه بنده د پاره چې الله طرف ته توجه کوونکی هغه د دومره کائناتو کې هغه کله سوچ وکي دغه د پاره کلک دلایل چې الله تعالی موجود دی او د دومره لوی قدرتونو مالک دی ونزلنا من نازل کړي دي من السماء د اسمان طرفنا ما انبو مبارکان چې برکت دي فانبتنا من رزقونه به بدغه بو باندې جنات باغونه وحب الحسيد او هغه دانه چې فصل ریبل کیږي درودلو والا فصل هغه به محمد باران سره راخیږي والنخل وكجري باسقات چوغدي لحات ول عند هغه د پاره غنګوري نزوید د یو بل د پاسه ګن غنګوري نیولي اوګدي کجوري او رزقا للعباد د خوراک د پاره د بندګار واحجیناها امو ژوندکو بدی به بدی وبانی بلدتن هغه کلی میتن چمړی مړونه مراد وچ کړي دي چې کوم ځګنی خوش کی خراب کړي بوټي بګی نه د باران بذریعہ باندې موږ را ژوندې کو عقل شین كذلك الخروج هم دغه شان دي به دوباره را وتلی د قبرونو نه دا دومره لوی کارونه الله تعالی کولای شي او د بو بذریعہ باندې کولای شي تاسو په خپل سترګو باندې یې نه دغه شان دغه د مړي هم دوباره د قبرونو را ایستل شي نو دغه شان به دوباره را ایستل قبرونو